نن د پایتان پنځم کلاس دی او په دې کې به نن مونږه لیسټس وایو، کوم چې ډیټا ټایپس دی مونږ سره مونږه مخکې ویلو یو انټیجر ډیټا ټایپ دی، یو فلوټ دی، سټرینګ مونږ کړو او بولین هم مونږ کړو. صحیح دی. نو په پایتن کې آی ان ټي او د پخپله دا ټایپ کاسټینګ د پخپله کوي. که مونږ یو ویلیو ورکو چې a is equal to 10 نو د پخپله تاسو زه به دا پرنټ کم، نو پرنټ او ټایپ یې ګورم نو A، نو اوس به تاسو وګورئ دی په خپله دا ویلیو چینج کی. کلاس به دې د کم یو راولي د انټیجر آی ان ټي دی. ټیک شو. نو مطلب پایتان په خپله ټایپ کاسټینګ کوي. موږ د تا سپیسیفیکلی دا نه وایو چې تا دا قسم ډیټا ټایپ دی. اوس که انکیس 10.0 کم او زه بیا دا پروګرام رن کم نو دلته ماته دې شو کوي چې اوس دا فلوټ ویلیو ده. که زه د دې په ځای سټرینګ ورکم، دا سټرینګ کې کم ډبل کوټس کې یا سنگل کوټس کې بند کم او زه بیا دا پرنټ کم نو دا ماته ډایرکټ وایي چې دا سټرینګ دی. ټیک شو. یعنی ټایپ کاسټینګ پایتن په خپله کوي. نو د دې نه علاوه مونږ ویلي چې ویریبل میموري کې ډیټا سټور کوي. خو کله چې مونږ سره فار ایگزامپل زه یو بل سپوز ما سره یا فروټس یو لیست دی. ټیک شو. نو ما سره یو طریقه دا ده چې زه ولیکم چې فروټ 1 از ایکول ټو او هغې ته ورکم چې اپل، بل ډیټا ټایپ والم چې فروټ 2 از ایکول ټو او هغې ته نوم ورکم چې مینګو، دریم چې ورکم فروټ 3 از ایکول ټو او هغې ته نوم ورکم بنانا. نو تاسو سوچ وکړئ که چېرې موږ سره هنډرډز آف فروټس وي یا 50 وي یا د 10 نه زیات وي نو دا ټول اکسس کول بیا موږ ته ګران دي. نو د دې لپاره موږ سره لیسټس ورته وایي. لیسټ یو ډیټا ټایپ دی، په دې کې موږ څه وکړو چې کومه ډیټا وي موږ په یو ویریبل کې سټور کوو. نو د هغې سینټیکس دا دی. فار ایگزامپل فروټ ما ولیکه او هغه زه ساین کوم نو د هغې لپاره سینټیکس کې سکویر بریکټ چې کوم دی دا یوز کیږي. او دا سکویر بریکټ که دې کې زه څه ویلیو ورنه کم نو دا ما سره یو امپټي لیست دی. که زه پرنټ او ټایپ یې وګورم د فروټ د دې برني نه صرف د دې فروټ، نو زه دا رن کوم دا پروګرام، تاسو به اوس ووینئ چې دا څه دی. دا وګورئ لیست ډیټا ټایپ دی. ټیک شو. صرف په دې چینج کولو سره که زه دا دې ته چینج کم نو اوس به دا ډکشنري شي. ډکشنري کلاس دی خو ویلیوز پکې نشته نو امپټي ډکشنري ده. نو موږ لیست ډیفاین کوو. د لیست دپاره پکار دا دی چې دی به سکویر بریکټ نه شروع کیږي. او په لیست کې اوس 2-3 خبره یاد ساتئ. په لیست کې موږ سره مختلف قسم ډیټا ټایپس راتلی شي. فی الحال زه د فروټ دا کوم نو زه به څه چلو کوم، زه به یو ویلیو ورکم چې مغه اپل. ټیک شو. بیا کاما، بیا په سټرینګ کې مینګو، بیا بنانا. سوري دا ټیک شو. اوس ټیک شو. سټرینګ واغشتو. نو اوس دا یو لیست دی چې په دې کې موږ سره سټرینګز دي او د څه لیست دی؟ د فروټس لیست دی. که زه دلته فروټس ورکم نو دا به فروټس شي. ټیک شو. اوس که زه وایم چې دا دی ما سره پرنټ کم زه نو ډایرکټ به زه ویریبل فروټس کال کم. دا ویریبل فروټ چې زه کال کم او دا پرنټ کم پروګرام زه رن کم نو تاسو ته به اوس ښکاري چې ما سره هغه لیست کم چې ما بره ورکړی دی اپل، مینګو، بنانا. ټیک شو. خو د دې خواله یا دا دی چې دی کې مونږه مختلف ډیټا ټایپس فار ایگزامپل که زه 2 ویلیو ورکم او بل ځای کې زه 10.0 ورکم نو به دې دا اکسپټ کوي، دی بس ایرر نه ورکوي. تاسو کتی شئ اپل، مینګو، بنانا 2 10.0 یعنی د مختلف ډیټا ټایپس مکسچر دی جوړی. دا لیست اخلي. دغه شانتي سینټیکس دغه شانتي دی خو دې کې یو اریز راځي. په پایتن کې اری، په نور پروګرامینګ کې هم تاسو ویلي
په ارې کې بیا سټریکټنس دی، هغه دا چې یو ډاټا ټایپ به ورکوئ، هغې کې تاسو داسې که فار اگزامپل سټرنګ ورکوئ نو بیا به تاسو ټول سټرنګ ورکوئ. که تاسو انټیجرز ویلیوز ورکوئ نو بیا په هغه ارې کې ټوله ډاټا انټیجر پرته وي. که فلوټ ویلیو وي نو بیا به ټول فلوټ ویلیو وي. داسې میکسچر هیټروجینس مونږ نشو جوړولی، خو په لیست کې مونږ داسې سکولی شو. اوس فروټس په ذریعه خو د ماته اوورال ټول پرنټ کړل. اوس که زه غواړم د سټرنګ هغه انډیکسینګ زه دلته هم کولی شم، انډیکسینګ هم کولی شم، سلایسینګ هم کولی شم. نو په پروګرامینګ کې موسټلی په پایتان کې هم دا ډومبې انډیکس باندې څه پروت دی، دا 0 دی، ورپسې 1 وي، بیا 2 3 4. ټیک ده، دا مونږ سره ټوټل ویلیو څومره دی 5 دی، خو مونږه انډیکسینګ به اخیری مونږ سره 4 راځي. د هغې دپاره څه طریقه ده، فروټس دی همغه څه چې انډیکسینګ طریقه په سټرنګ دپاره همغسې دلته دی سکویر بریکټ به ولګوم، او چې کوم یو زه اکسس کول غواړم، فار اگزامپل زه 0 وکم نو په 0 انډیکس چې کومه ویلیو پرته ده مونږ سره اپل، نو اوس زه دا پرنټ کوم نو د ما سره اړومبی ویلیو چې څه وه هغه یې را پرنټ کړه. که زه چېرې دا چینج کم، دا زه 2 کم، نو اوس به ستاسو په خیال کومه ویلیو راځي؟ بالکل ټیک، دا بنانا به راځي، ځکه چې دا په 2 انډیکس پروت دی. 0 اپل شو، 1 مینګو شو، نو 2 بنانا شو. صحیح دی؟ ښه، اوس که انډیکس زه داسې ورکم، دا فی الحال زه هم په دې ځای پرېږدم، که زه آوټ آف انډیکس ایرر چې کوم دی، دا څه ته وایي؟ کله چې مونږ سره په یو لیست کې یو انډیکس د هغې ویلیو چې کومي هغه انډیکس نه وي، نو دی به مونږ ته ایرر راکوي. فار اگزامپل پرنټ کې زه څه کوم، مغه فروټس ورکوم، او په فروټس کې زه وایم چې دا 5th نمبر دی، نو زه اړو 5 ورکوم. اوس چې زه دا رن کم نو تاسو به وګورئ چې ړومبي خو د بنانا ښه ټیک پرنټ کړل کوم چې دا دی، خو چې دلته کله راغی نو د وکړو انډیکس ایرر، یعنی لیست انډیکس آوټ آف رینج، یعنی په 5th انډیکس دلته د سره شته نه، آوټ آف رینج دی. ټیک شو، نو دا ایرر به دی جنریټ کوي. نو دی سیز ته به پام کوئ. همدغه شانتې دا د انډیکسینګ و. اوس مونږ سره یو بل سیز دی چې هغه سلایسینګ مونږ ویلو، او هغه سلایسینګ مونږ څه ویلو چې سلایسینګ کې مونږ وی چې دا به 0 دا به وي، او دا ځای به 1 وي، دا به 2 شي، دا به 3 شي، دا به 4، او آخري چې کوم دی دا 5. یعنی دا کوم کارنرز چې دي د دې نه به دا سټارټ کېږي، مونږ داسې ګڼلی شو. نو په سلایسینګ کې مونږ څه کوو، مونږ ډیټا د منځ نه راوچتول غواړو. د هغې لپاره مونږ ښه په انډیکس کې مونږ هغه هم کولی شو چې مونږ ریورس ګیرو لګو، نو ریورس هم مونږ کولی شو. د هغې لپاره هم سکویر بریکټ او -1، نو -1 به ما سره د اخره نه چې کم ویلیو وي هغه مونږ سره دی پرنټ کوي. دا وګورئ بنانا د دې راغی، او د دې چې کوم دی نو دا اخري ویلیو څه وه 10.0. اوس که زه دا -2 کم نو د اخر اړخه به دی چې کوم دویم انډیکس ویلیو ده هغه به دی راوالي، دلته چې 2 دی. که زه دا -3 کم نو تاسو بیا کتلی شئ چې بنانا دواړه دلته کې په 2 باندې اکسس شو، خو دلته په -3 اکسس شو. نو دا موږ سره ریورس و. په سلایسینګ کې مونږ څه چل کوو، خجی پرنټ کې مونږ دلته وکړو چې فروټس او سلایسینګ کې فار اگزامپل 1 نه واخله تر دا که زه د مینګو او بنانا کوم نو مونږ به څه چل کوو، دا 0 شو، دا 1 شو، یعنی د دې ځای نه به واخلي دا به 2 شي، دا به 3 شي، دلته به زه 3 ولیکم، نو هله به دې ما سره دا پرنټ کوي. ٹھیک شو، مینګو او بنانې پرنټ که. که چېرې زه د انډیکسینګ په خیال لاړ شم چې زه خو 0 دی، دا 1 دی او دا 2 دی، او زه دلته هم 2 ولګوم، ټیک شو، دی بیا زموږ ریزلټ په کار بنانا هم دی، خو که زه هغه زه وکړم نو دی به صرف او صرف ما سره هغه مینګو پرنټ کوي. وجه څه ده، ځکه چې هغه 2 سلایس دلته راغی، دا 3rd سلایس دی.
نو دی سیس ته به لږ شانتې پام کوئ. نو دا مونږ سره لیسټ و. اوس په دې لیسټ کې مونږ که نوره ویلیو ایډ کول غواړو نو مونږ سره یو میتھډ یوز کیږي چې هغې ته وایي اپینډ. اپینډ میتھډ په څه باندې کار کوي؟ دا په لیسټ باندې کار کوي. هغه څنګه؟ زه دا نور ټول کمنټ کوم او دلته زه یو بل لیسټ اخلم. فار ایگزامپل زه یو نمبرز په نوم یو لیسټ اخلم او په هغې کې زه ډیټا لیکم چې 1 2 3 4 دا ما سره یو لیسټ دی د نمبرز. ټیک دی جی. اوس چې کله زه دا پرنټ کم نو تاسو به اوس وګورئ د ویلیوز به څه وي 1 2 3 4 به وي. ښه بنانا والا دلته زه کمنټ کوم چې 1 2 3 4 دا راغی د ما سره دا پرنټ که. اوس زه وایم چې زه د دې 4 نه دلته د لیست ته بل ویلیو ورکمه خو دلته زه چینجز نه کوم. نو زه به څه چل کوم؟ زه به ولیکم چې نمبرز ډاټ اپینډ. نو اپینډ فنکشن څه چل کوي؟ نو دی سوري میتھډ دی دلته چې ډاټ اپریټر راشي بیا دا میتھډ یعنی دا کلاس ایکسس کوي. لیست کلاس چې کوم دی. اوس اپینډ کې به زه ویلیو ورکمه فار ایگزامپل 6. اپینډ میتھډ مونږ سره لیست ته ویلیو ایډ کوي خو کوم ځای ته؟ آخرې ته. نو زه به ولیکم چې ایډز ویلیو ټو د اینډ of a list. دا آخر ته ویلیو دغه کوي. نو اوس به زه که دا دلته زه بیا دا رن کم پرنټ نمبرز چې اوس زه دا رن کوم پروګرام به تاسو اوس وګورئ. ړومبي مونږ سره رن شو 1 2 3 4 او چې کله ما اپینډ میتھډ یوز کو نو ما ورته 6 ورسره ایډ کا په هغې لیست کې. نو د تاسو وګورئ 1 2 3 4 او اخیر یې څه وکړو 6. نو اپینډ میتھډ د لیست اخرې ته ویلیو دغه کوي ایډ کوي. ٹھیک شو؟ اپینډ میتھډ څه کوي؟ اخرې ته د لیست ویلیو ایډ کوي. اوس که زه وایم چې زما د دلته په دې د 3 په ځای زه یو نمبر ولګومه د 5 ور واچوم نو د هغې دپاره به څه کوم؟ د هغې دپاره به زه بیا بل فنکشن میتھډ یوز کوم چې هغې ته وایي انزرټ. انزرټ میتھډ څه کوي؟ چې دا په لیست کې ویلیو په کم انډیکس چې مونږ ورته وایو په هغې ځای کې به دې دا انټر کوي. نو ښه هغې دپاره به مونږ څه کوو؟ د لیست نوم به ولیکو چې کوم مونږ سره بره دی. نمبر زمونږ د لیست نوم دی او ډاټ اپریټر سره به مونږه دلته که تاسو وګورئ نور هم رال پاپ کاپي دا ټول یوز کیږي خو زه دلته اوس انزرټ یوز کوم. نو انزرټ کې به ما سره دی 2 ویلیوز اخلي. د ما ته وګورئ یو به دی انډیکس علي په کم انډیکس باندې نو دا 3 په کم انډیکس پروت دی دا په سیکنډ انډیکس پروت دی. ټیک شو؟ او په دې کې ویلیو بیا چې کوم انزرټ کول غواړي نو هغه به زه ورکم. فار ایگزامپل زه هغې ته ورکوم داسې 3. ټیک شو؟ اوس که زه دا رن کم سوري پرنټ ما نه که پرنټ او نمبرز اوس زه دا رن کوم نو تاسو اوس کتلی شئ چې 1 2 3 4 دا د دې مغه راغی بیا اپینډ په ذریعه 6 اخره ته ایډ شو او دلته د انزرټ په ذریعه باندې مونږه په سیکنډ ویریبل کم چې د 3 انډیکس وو دلته تاسو کتلی هم شئ انډیکس یې لیکلی آبجیکټ په هغې باندې ما یو سټرنګ ورکړ چې د هغې نوم دی 3 خو ورسره یې د څه چل وکړو هغه بل چې کوم وو هغه یې ښي اړخ ته پوش کړل نو هغه 3 دلته هم راغی په هغه انډیکس نه علاوه چې ښي طرف ته کوم وو هغه یې پوش کړل نو دا انزرټ موږ سره دا فنکشنالیټي کوي. ښه بیا دی کې موږ سره دغه دی ریموو دی او پاپ دی. اوس په پاپ او ریموو کې څه فرق دی؟ نو پاپ چې دی موږ سره انډیکس ویلیو چې کومه ده هغه لرې کوي او ریموو موږ سره چې کومه ویلیو دی هغه لرې کوي. اوس درته ښیم فار ایگزامپل موږ سره دلته مغه نمبرز ډاټ پاپ چې زه ولګومه
نو پاپ څه کوي چې موږ ورته کوم انډیکس ورکو. فار ایگزامپل موږ سره د دې دلته کې دا خو به 3 وسکېږي نو د 0 پاپ 0 د لګو. ټیک شو. نو په 0 باندې چې کومه ویلیو وي نو دی به هغه پاپ کی لري وکي ختمه کی انډیکس په ترو باندې. نو تاسو دلته اوس کته شي 1 2 3 4 ډومبه راغی بیا اپند سره 6 8 شو 3 بیا انسرت په ذریعہ شو او اخیری تاسو ګورئ موته انډیکس 0 باندې کوم ویلیو پرته را هغه تی وباسه پاپ کا. ټیک ده. نو په دلته په 0 باندې 1 پروت دی لاندې کې تاسو کته شي دی کې 1 نشته دی. نو پاپ چې دی دا مونږ سره د انډیکس په ترو باندې ویلیو لرکي او ریموو څه چل کوي ریموو کې مونږ سره نمبرز ډاټ ریموو چې زه وکم دی به بیا ویلیو کوي. نو ویلیو مونږ سره فار ایگزامپل زدا 2 ویلیو چې کوم دا ټیک شو یا زړو دا 4 لري کوم نو زه بدل صرف 4 ولیکم. خدا به دې ته خیال کوي چې دا ویلیو د لیست کې شته که نشته. اوس یو ځل تاسو ته رن کوم اخیری تاسو ګورئ نو 2 دل او 3 نه پس دلته 4 دی خو په دې کې موږ څه کړه 4 ویلیو د ریموو کړه. اوس همدغه سیز زه بیا دلته کې کاپی پیسټ کوم لګ که یو ویلیو دی کې نه وي دلته فار ایگزامپل دلته ما 4 لري کو دلته زه بیا ته 4 لري کول غواړم نو دی به ما سره ایرر راکړي. زه دا پرند کوم نو تاسو اوس وګورئ بره خو ټیک شو لومبه چې کوم مونږ سره 1 2 3 4 ورپسې په اپند په ذریعہ مونږه 6 اینڈ ته لګولې دی د انسرت په ترو باندې مونږ ویلیو ور انټر کړه د پاپ په ذریعہ باندې مونږه چې کوم دی 1 چې کوم انډیکس په ذریعہ هغه هم تل کړ او بیا مو د ریموو په ذریعہ هغه ویلیو چې 4 اتل کړه خو چې بیا ما هغه یوز ک بیا ما ریموو کړل نو د ماته سوې ویلیو ایرر list dot remove x not in list یعنی کوم ویلیو چې تا ورکړل دا په دې لیست کې نشته ځکه چې دې نه already یو ځلې دا 4 دی کې اوته په لیست کې ما سره 2 3 او دا 3 او 6 دی او زه ته 4 ته وباسه نو دی به ایرر ورکوي ویلیو ایرر. نو دا موږ سره د لیست سره ریلیټډ چې څومره میتھډز اما وې کې نور هم دی کاپی هم دی هغه بیا تاسو خپل کته شي کاپی څه چل کوي فار ایگزامپل زه نمبرز ډاټ هم نو تاسو وګورئ ریموو هم راغی پاپ ته اپند دی انسرت دا مونږ وې اوس کاپی څه کوي کاپی با دا غ لیست نه کاپیو باسي او بل ته به ورواړي. زه ته خیر هغه هم ایکسپلین کوم. فار ایگزامپل مونږ سره همدغه نمبرز دي خو زه یو بل اخلم هغه ته زه ډیجټس وایم ټیک ده از ایکوال ټو نمبرز نو دلته به څه چلو شي چې نمبر لیست به دې ته اساین شي پرنٹ ډیجټس دا ډومبي بر زه دغه کومه ټولز کمنټ کوم ټیک شو. اوس به څه چل کیږي اوس به 1 2 3 4 دلته ما ډیجټس پرنٹ کړل خو د ما سره نمبرز هم پرنٹ کړل خو دې کې فرق دی دا صرف میموري اساین شو یعنی هغه میموري ته دا ډیجټس چې کوم دی هم هغه میموري ته څه وته وي اډرس ورکي او دا نمبر هم هغه دی دا ویلیو کاپی شوی نه ده ټیک ده اسنګه هغه موږ داسې کو کتی شو چې موږ سره یو وغه موږ یوز کولی شو چې digits is numbers ټیک شو او دا زه پرنٹ کول غواړم نو اوس که د دې میموري دا میموري اډرس دواړه یو شانتي نو د اس په ترو به دا څه چلو کی دا به وګوري کمپیر به کی او مال به بولین ویلیو راکی ټیک شو. زه دا رن کوم تاسو وګورئ ولیکلی دی ټرو صحیح دی. ما سره یو بل لغه دی آی ډي او آی ډي کې فار ایگزامپل ډیجټس زه دا رن کوم نو دا سو وګورئ د میموري چې کوم اډرس ته د ډیجټس هغه 203258 سمثینګ کنه سیم ټو سیم همدغه زه آی ډي نمبرز تم ورکوم
ټیک شو. زه دا دغه کوم رن کومه، نو تاسو وګورئ د دوی دواړو ویلیو چې کومه ده سیم راغلی ده. میموري اډرس چې دی هغه سیم دی د دواړو، یعنی دا یو بل لیست نه دی، دا ډیجټس یو بل لیست نه دی، بلکې دا مغه نمبرز چې کوم لیست دی هغې ته یو په بل نوم سره همغه میموري ته پوینټ آوټ کوي چې دا هغه میموري او دا میموري سیم ده. ښه نو که زما په کار یې داسې چې زما یو هغه لیست زه بل لیست ته اړوم، نو د هغې لپاره به زه بیا کاپي کول کوم، او د هغې لپاره څه ده، زه یو لیست واخلم، لیست نمبرز، نو زه به څه کوم، زه که کاپي کوم فار اگزامپل د نمبرز لیست دی هغه زه کاپي کوم، نو ډاټ کاپي به زه ولیکم او بیا به یې دلته زه پرنټ کړم. ټیک شو. ورسره زه د دې آی ډي هم پرنټ کول غواړم. زه دا رن کوم. دلته څه چلو شو، لومبي چې ما کوم دی چې هغه نمبرز پرنټ ډیجټس، نو دا د ډیجټس مونږ وته ډیجټ از نمبر، نو دا د ټرو کو، امونږ وته د ډیجټ او د نمبرز بیا اډرس غوښته دی آی ډي په ترو باندې، آی ډي فنکشن په ترو باندې، نو د ما سره دواړه سیم ریزلټ راکو. بیا مونږ سو کو نمبرز ډاټ کاپي په ذریعہ مونږ وی لیست نمبرز وکړو 1 2 3 4، خو چې بیا کله ما آی ډي د دې پرنټ کړه، نو تاسو څو ګورئ 289514 او دلته 113 دی، یعنی د دې اډرس او د دې اډرس په میموري کې یا په ریم کې یا چې کوم مونږ کیش میموري ده هغې کې رجسټر ته دا بدل دی. د دې وجه څه شوه چې یعنی دا کاپي شو. اوس که زه دلته کې دا ډیجټز نمبرز والا دغه دلته یوز کم پرنټ، زه وکړم چې لیست انډرسکور نمبر از نمبرز، نو ستاسو په خیال به دا اوس څه ریزلټ مونږ له راکوي، دا به مونږ له بولین ریزلټ راکوي. نو آیا دا به ټرو راکوي که دا به فالس راکوي؟ نو اوس دلته مونږ سره لیست نمبر از نمبر چې کوم دی دا دواړه به کمپیریزن وکړي او دلته به مونږ سره فالس راځي. مونږ دا پروګرام رن کو، اخر کې تاسو وکړو دا فالس راغی، ځکه چې د دې ویریبل د دې رجسټر میموري او دا میموري دواړه بدل دي. ټیک شو. خو مونږ دلته څه وکړل، فرست اف آل مونږ دا یو دلته کې مونږ سره دا مونږ یو لیست واغشتو د نمبرز، پای کې 1 2 3 4 ویلیوز رالل، صحیح ده. بیا مونږ څه وکړل، مونږ ډیجټس یو بل ویریبل واغستو هغې کې نمبرز اساین کړل، نو نمبر څه و هغه لیست و، یعنی دا لیست مو دې لیست ته اساین کړ، دا دواړه یو لیست شو. خو دا بیل بیل لیست نه دی، دا هم یو لیست ته هغه کوي، میموري اډرس یو لیست دی، دا دواړه یو لیست دی، صرف نومونه یې دلته چینج شو. نو چې مونږ پرنټ ډیجټس وکړل، نو مونږ سره ویلیو همغه راله کوم چې د نمبرز وه، ځکه چې ریفرنس همغه و. بیا مونږ یو کمانډ یوز کو، یو سټیټمنټ یوز کو چې ډیجټس از نمبرز. د دې از په پایتن کې مونږ دا ګورو چې دا او دا دواړه ویریبل د مطلب ایکویلیټي شانتي چې خو دې کې مونږ د میموري اډرس ګورو چې میموري اډرس د دواړو یو دی که نه دی، د دې لپاره مونږ از یوز کوو. نو ډیجټس از نمبرز، نو هغه مونږ ته ووایي ټرو، یعنی او د دې دواړو میموري اډرس د دې دواړو سیم دی، ریفرنس ټو د سیم. ښه نو مونږ بیا کته چې آی ډي فنکشن مونږ یوز کو، نو دا په پایتان کې آی ډي فنکشن مونږ دې لپاره یوز کوو چې مونږ د میموري اډرس راوچت کړو، نو په هغې کې مونږ ته د هغه وښولو چې د ډیجټس دا دی. ورپسې ما دا وی چې د نمبر څه دی، نو هغه هم راته وښودل، نو چې مونږ دواړه وکتل، نو دا دواړه سیم ویلیو راله 792 دلته 792، دا که تاسو وګورئ نو دا دواړه سیم ویلیو ده، یعنی دا دواړه یو میموري اډرس ته ریفرنس ورکوي. ښه دلته بیا مونږ څه وکړل، نو مونږ وی که چېرې مونږ داسې غواړو چې مونږ دا لیست هم سیم ټو سیم دی کې چې کومه ویلیوز ده هغه یو بل لیست اساین کول غواړو، چې هغه یو بل لیست چې هغه میموري ریفرنس سیم نه وي، چې ویریبل صرف بدل نشي بلکې ټوله ویلیوز بدل شي.
نو دلته مونږه څه وکړل هغه لیست چې کوم نمبرز ډاټ کاپی په ذریعہ د کاپی میتھډ په ذریعہ باندې مونږه د دې لیست چې کوم ویلیوز وو هغه مونږه کاپی کړل او دلته یو بل ویریبل لیست ته اساین کړل چې هغه لیست انډرسکور نمبرز دي. نو چې بیا اوس مونږ دا پرینټ کړل نو هغه ویلیو همغه رااله څه چې د نمبرز وا خو چې کله مونږ د هغې ایډرس پرینټ کو آی ډي په ترو نو هغه بدل دی 13182801801792 تاسو ګورئ دا دواړه سیم دي خو دلته کې 224 اخر کې راغل دی یعنی لیست انډرسکور نمبرز کوم ایډرس چې دی هغه بدل دی. نو د دې مطلب دا شو چې دا مونږ سره یو بل لیست شو. دا لیست نمبرز از نمبرز باندې بیا مونږ چیکینګ کوو چې آیا دا سیم ایډرس ته ریفرنس ورکوي نو چې مونږ وکتل نو هغه مونږ سره څه شو فالس راغی چې نه جی دا غلط دی دا سیم ایډرس نه دی. نو د دې کاپی میتھډ سره مونږ څه کوو دې سره مونږه لیست کاپی کوو copy the items of a list ټیک شو. نو دا مونږ سره دغه خاجي اوس پدې کې بیا فار ایگزامپل نمبرز ډاټ نو داسې انډیکس هم دی آی کې سری ویلیو سٹارټ سٹاپ دی کې لک په خپل ګوګل سره سرچ کې او پدې کې سکی اپند مونږ کو کلیر بس چلو کې دا ټول چې څومره لیست دی دا به کلیر کې دنه به ټوله ویلیو ختمه کی. دغه شانته ایکسټند په خپل وګوره انسرټ مونږ کو ریموو مونږ کو ریورس بس چل کی ریورس په دا ویلیوز ریورس کوي نمبرز ډاټ ریورس او زیاده پرینټ کوم ټیک شو. دا نور زه فی الحال کمنټ کوم زه دا پرینټ کوم ها د هنن ورکو خدلته کې خو ما نمبرز ریورس کړل خو بیا مې دا دغه نه کو یعنی دلته خو ما فنکشن اپلای کو خو دلته ما ویلیوز پرنٹ نه کړل نو زه ګورم چې او جی بالکل صحیح دو هغه چې کم 1 2 3 4 وو هغه ریورس کړل نو دلته ما ریورس کړل خو بیا به څه کوم بیا به هغه لیست پرنٹ کوم نو چې بیا مې پرنٹ کړو هغه ویلیو مونږ وکتل چې دا ریورس کړل ټیک شو پرمننټلی یې ریورس کړل. اوس به پدې کې مونږ یو پروجیکټ کوو هغه پروجیکټ به څه کوو پروجیکټ به دا کوو چې فی الحال دا زه کمنټ کوم دا ویلیوز کمنټ شو ټیک شو. ښه مونږ به څه کوو مونږ به ډایس رولینګ یو گیم جوړو څنګه چې چکای په لډو کې خلک ډایس ولي هغه تا ته راولي 1 2 3 4 5 6 نو هغه به څنګه کوو د هغې لپاره به مونږ لیست یوز کوو. مونږ به لیست واخلو فار ایگزامپل ډایس آی کې به مونږ ویلیوز ورکړو هغه مونږ سره صحیح 1 وي 2 پکې وي 3 وي پکې 4 وي پکې 5 وي او 6 وي ټیک شو. دا ایرر ذکر راکوي دا سټرنګ کول غواړي دا به سټرنګ کې کم هر یو ټیک شو دا سټرنګ شو. ډایس کې مونږ سره یو لیست دی چې په هغې کې 1 نه واله تر د 6 پورې مونږ سره ویلیوز دي ایز ا سټرنګ. مونږه چې اوس دا پرنټ کوو نو مونږ به گیمز کې چې دا جوړو نو څنګه به جوړو تاسو به لډو گیم کړي د کته بټنو یا هغه واوړي نو د هغې لپاره مونږ یو پرون چې مونږ څه ویلو رینډملی به نمبر جنریټ کوي نو په رینډم کې مونږ ویلو رینډ انټیجر خو نن به وایو رینډم ډاټ چوایس. نو د دې لپاره د ټولو نه اول به څه پکاري مونږ سره به اول پکاري رینډم موډیول امپورټ کول به پکاري امپورټ رینډم د دې نه بغیر به دا ایرر ورکوي نو مونږ رینډم موډیول امپورټ کو بیا به رینډم ډاټ چوایس میتھډ په ذریعہ ټیک شو. د چوایس میتھډ په ذریعہ به چې کوم کې مونږ اخلو نو هغه لیست مونږ ورته اساین که چې هغه ډایس دی او اوس که مونږ دا ویلیو پرنٹ کو نو اوس به څه وکړي
د چوایس میتھډ په ذریعه دا چې کم لیست دا به واخلي او دې نه به رینډملی یو انډیکس به روچت کی او هغې کې چې کومه ویلیو ده هغه به موږ سره دې پرنټ کی. نو د څه راوستل 2 راوسته. زه بیا رن کوم دلته 1 اوس راغی هم د دې لیست نه روچت که دا چوایس په ذریعه رینډ انټیجر سو هغه انټیجرز هغه جوړول او نو بیا زه کوم نو 4 دې ځل راغی بیا یې زه رن کوم دې ځل بیا د 1 راوسته. ټیک شو. نو په دې طریقه باندې رینډم ډاټ چوایس په ذریعه باندې مونږه دغه ویلیوز رینډملی روچتو. خجی دا مونږ سره یوه طریقه شوه د رینډم ډاټ چوایس په طریقه. که چېرې مونږ وغواړو چې مونږ وایو چې د رینډم ډاټ رینډ انټیجر په ذریعه کوو نو د هغې لاجیک به بیا بل شان جوړو. هغه لاجیک به څه جوړو چې اول به مونږه رینډم ډاټ رینډ انټیجر وکړو او مونږ سره څه انډیکسز دي 0 1 2 3 4 5 انډیکسز دي. نو مونږ وایو چې 0 او 5 ترمنځ به ته یو ویلیو راولي رینډملی به راولي نمبر. خو بیا به مونږ څه وکړو نو بیا به مونږ یو بل ویریبل واخلو چې فار ایگزامپل هغه مونږ وکړو چې ډایس د ډایس څه ورته ووایم ډایس انډیکس به ورته ووایم. ټیک شو چې د ډایس انډیکس به دای نو بیا به زه څه وکړم بیا به زه پرنټ کم او څه به پرنټ کمه ډایس خو زه به دلته کې چې څه ډایس انډیکس راغلی دی अब زه پرنټ کم. نو اوس دلته څه چل شو دې لږ شان سوچ وکړئ. رینډم ډاټ چوایس سره خو کلیر شو چې بس رینډملی به لیست نه روچت کی. دلته څه چل شوی دی دلته د دغه روچت کو 0 او 5 ترمنځ یې روچت کو ویلیو او هغه چې کم رینډملی انټیجر جنریټ شوی دی هغه ویلیو به دلته واچولي. خو موږ ورته ویل چې د 0 د 5 نه علاوه ګورئ آوټ اف انډیکس لاړ نه شي که چېرې دا 6 و بیا کېدای شي د آوټ اف انډیکس هم ته نو موږ د ډایس انډیکس ورکو او دلته مو دا د لیست چې کوم دی د انډیکسینګ په ذریعه باندې چې کومه ویلیو راغلی که هغه 0 وي نو 1 به راشي که هغه 1 وي نو 2 که 3 وي هر څه چې وي نو موږ په دې ذریعه باندې هغه وکړل. نو زه موږ دا رن کوو نو ډومبي رینډم ډاټ چوایس موږ سره 2 پرنټ کو او په رینډم ډاټ رینډ انټیجر سره زه چلو کو چې 5th نمبر 0 1 2 3 نه 3rd نمبر انډیکس یې روچت که دلته واچو او هغه ویلیو دې ته اساین کړه. بیا موږ د انډیکسینګ په ذریعه د ډایس لیست چې 3rd کم یو انډیکس و هم روچت کو هغه پرنټ کو نو هغې ویلیو هغه موږ ته 4 راکړه. نو دا موږ سره دا دوه طریقې دي د رینډم موډیل په ذریعه باندې. نو دا یو اسایمنټو چې کوم مونږه وکړی شو یعنی یو پروجیکټ هم متویل شي چې تاسو داسې گیم جوړوي چې په هغې کې لوډو وي نو د هغې لوډو به چوایسز څه راځي نو موږ سره دوه رینډم ډاټ چوایس یوز کیږي یا رینډم ډاټ انټیجر خو بیا به دلته لوجیک مونږه بدلو. اوس په دې کې دا خو مونږ سره د ډایس رولینګ گیم شو. مونږ په لیست کې دننه هم لیست جوړولی شو څنګه چې مونږ په اف کې دننه اف کو نیسټډ اف ایلس هم کو دغه شانتې مونږه نیسټډ لیست هم کولی شو. هغه به څنګه کو نیسټډ لیست یعنی په لیست کې دننه لیست. فار ایگزامپل ما سره یو لیست دی چې هغې کې دی چې فروټس او فروټس کې اپل بنانا چیری راغې ورسره راغې ویجیټیبلز is equal to نو دلته کې مونږ سره څه راځي په ویجیټیبلز کې مونږ سره په ویجیټیبل کې کیرټ مونږ سره په ویجیټیبل کې بل څه راځي سپینچ شو بل څه ډېر شي نمونه رانیر شو ټرنپ دی ټیک دی. اوس مونږ سره دا راغلی خو ځکه کله کوم مکسډ از ایکول ټو نو زه به څه چل کوم زه یو فروټس ورکوم او بل ویجیټیبلز ورکوم یعنی په دې لیست کې دا دریم لیست کې ما دننه یو دا لیست هم ورکو دا لیست هم ورکو. نو اوس چې زه دا پرنټ کوم نو څه چل به وشي
تاسو اوس وګورئ 2 ځله سکویر بریکټ راغلل، یعنی یو لیست دی، په هغې لیست کې دننه یو لیست دا شو تر د چیرې پورې، او بیا بل لیست دا شو. ټیک ده، نو دا لیست کې دننه لیست راغلی. ښه جي، نو اوس به مونږ دا ویلیو اکسس کوو څنګه؟ مونږ فار ایگزامپل مونږه چې کوم دا ویلیو ده، نو دا به اکسس کوو څنګه؟ مونږ دا کیرټ اکسس کول غواړو، دا کیرټ. نو که مونږ صرف مکسډ او دلته مونږ 0 ولګو په 0 انډیکس او زمونږ دا پرنټ کو، نو تاسو به ووینئ چې دا صرف وړومبی لیست راوچت کو، یعنی د فروټس چې کوم په 0 انډیکس باندې دا لیست و ټول لیست یې راوچت کو. خو مونږ څه وغوښتل؟ مونږ وایو چې د ویجیټیبلز والا، نو د ویجیټیبلز والا به مونږ څه وکړو؟ دلته به 1 ورکو، دا ویجیټیبلز په 1 انډیکس باندې پروت دی. نو بیا مونږ رن کو دا، نو اوس مونږ ته د اوورال چې څومره ویلیوز په هغې کې هغه راوچت کړو، خو مونږ دا کیرټ به کوو. نو د دې لپاره به بیا داسې چل وکړو چې دلته بیا سکویر بریکټ واچو. اوس وګورو دا په 2 انډیکس پروت دی، دا په 0 پروت دی، یعنی په لیست کې دننه په ړومبي انډیکس باندې ویجیټیبلز کې، په هغې کې دننه بیا په 0 انډیکس باندې. نو کله چې مونږ دا پرنټ کو، نو مونږ په دې کتلی شو چې اوس مونږ ته د هغه ویلیو راکړه. که زه دا دواړه 1 کم، نو زه دلته به اوس د کیرټ په ځای دی مالا سپینچ راکړي، نو سپینچ یې راکړو. نو دا سیز مونږ سره ډېر زیات هیلپ کوي چې کله مونږه خاص کر جنریټیو اے آی کې ډېر یوز کېږي، یا ویلیو مونږ ته پته نه چې دا څنګه کېږي، نو مونږ د دې په ذریعه باندې ډیبګینګ کوو او خپل اندازه راوباسو. چې تاسو ته صرف انډیکسینګ یاد چې انډیکسینګ څنګه کار کوي او سلایسینګ څنګه کار کوي، نو د دې لپاره بیا هیڅ دغه نه دی، مسله نه ده. ښه دغسې که دا خو مونږه مطلب د دې په ذریعه وکړل. که مونږ یې سټیټیکلی کوو، نو بیا به مونږ څنګه کوو؟ فار ایگزامپل مونږ سره دا کمنټ تیړو، دا هم کمنټ شو. مونږ دلته یو لیست اخلو، هغې لیست نوم همدغه بره سیز به کاپي کوو چې مکسډ از ایکول ټو، نو مونږ به ورکو یو لیست. ټیک شو، او د اسانتیا لپاره مونږ په پایتن کې څه کوو؟ یو انټر ووو، یعنی لیست شروع شو بیا بل لیست شروع شو. نو په دې لیست کې به مونږ سره راشي اپل، او بیا به راشي بنانا، بیا به راشي هغه بره مقه سیم ټو سیم هغه سیز کاپي کوو. ټیک دی، او بیا به دلته کامه ولګي، او په بل لیست کې به بیا مونږ سره څه راشي؟ کیرټ، سپینچ او ټرنپ. ټیک شو، نو په دې تاسو اندازه لګولی شي په اسانتیا سره. اوس که دا شرط داسې نه شوی او د دې په ځای اړو داسې لیکلی شوي، نو دا دواړه سیم ټو سیم دي. خو مونږ څه کوو؟ د خپلې ریډیبیلیټي لپاره مونږ دغسې یو انټر ورکوو چې هغه مونږ سره داسې چې مونږ ته پته ولګي چې دا یو لیست دی، په هغې کې دننه په هغې کې دننه 2 لیسټ دي، نور په دې یو لیست کې دننه 2 لیسټ دي. ټیک شو، سیم ټو سیم دا هم دی. که دا زه کمنټ کم، نو دا ویلیو او دا ویلیو سیم ده، سوري دلته کې. نو همغه طریقه ده، دا به اکسس کوو څنګه؟ مونږ به دا اکسس کوو چې مکسډ، او که زه دا صرف دا اپل اکسس کول غواړم، نو ډومبي خو به زه دا وګورم چې دا ډومبي لیست کې 0 چې کوم دی زه به دا ورکم، زه به دا څه کم پرنټ به کم، نو ما ته به دې څه وښیي چې ما ته اپل، بنانا او چیري پروت دی. نو ټیک شو، دا خو اکسس شو. اوس ورپسې بیا زه سکویر بریکټ واچوم، نو اوس به دننه دی لیست کې بیا زه بنانا که زه اکسس کوم، نو زه به بیا دلته 1 ولیکم، دی به موږ سره بنانا راوچت کړي. که زه چېرته سپینچ راوچتول غواړم، نو بیا به زه څه چل کوم؟ دلته نه به زه دا یو ډومبی لیست دی، په دې لیست کې ډومبی انډیکس باندې دا لیست پروت دی، په دویم انډیکس باندې دا لیست پروت دی. نو دویم انډیکس دی، نو هغه موږ سره یا 0 شو، نو دا بل 1 شو، نو دلته به 1 شي. نو 1 چې پرنټ شي، نو تاسو به اوس وګورئ ویلیو به د بنانا په ځای دلته سپینچ راشي. نو دا ټول د لیست خبرې اترې وي. اوس به د دې لیست سره تړلې مونږه سبا یو بل، خیر اول خو زه تاسو له در کوم، که تاسو ونه کړی شو نو بیا به مونږ سبا به ته زه وکړم، او هغه دی چې مونږ سره یو ګیم دی راک سیزر او پیپر.
ټیک ده. راک سیزر پیپر چې کوم دی یا راک پیپر سیزر چې کوم دی دا یو گیم دی. دا سرچ کې چې دا څنګه کیږي او د دې رولز څه دي. ټیک ده. هغه رول به اپلای کې تاسو وګورئ چې څومره کولی شئ. نوم شو کولی بیا به سبا بیرته زه کومه دا په دې لیست په ذریعه باندې به کیږي. نو دا سبا گیم پروجیکټ دی او په دې باندې خپل خواري وکړئ. کم نشو کولی سبا به زه وکړم څه به یوز کیږي. همدغه څیزونه به یوز کیږي. اف ایلس به یوز کیږي یا به رینډم که په رینډم باندې کوئ که په دغې کوئ رینډم او اف ایلس او دغه څیزونه لیست دا به یوز کیږي. د الله په امان.